بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې منګه دا خبره کړې و چې اعیان عالم چې دا حادث څه دا په دوه قسمه لري، اعیان او اعراض. او دا اعیان بیا په دوه قسمونه باندې ځاونه مرکب وي، جو جسم دی، او ځاونه مرکب نه وي، جو هغه جوهر فرد جزئی لا يتجزا ده، او یو عارض ده. نو اعیان او اعراض دا دوه حادث دي، په دې باندې دلایل چې دا پیش کړل شول. بیا په دې باندې په دې خبره باندې چې اعیان او اعراض حدیث دي کوم تفصيلات کړو، نو د به سلور اعتراضات کړو. هغه سلور اعتراضات په مخکې سبق کې چې دا شیو چې یو پای کې دا چیرې دا د عین په قسمونه کړي، جوهر او فرد، جوهر او جسم، او زبردست وخمه چا ولکنه جوهر یو نه بجسم او بیا هم اعیان وي لکه عقول او نفوس مجرده. دا غي جواب ورکړل شو. زم دا چې لکه ته چې اعراض پته د بعضي سنون د عروض د اعراض پته چې نه دا په مشاهده سره لګي، دا بعضي په دلیل سره لګي، نه بعضي برتزه د وخمه چې نه پته په دلیل سره لګي، په مشاهده سره لګي، اگر اسمان ګولایي او دغه شان د سپوږمۍ دارانه دا ویل شو. بیا دا ویلو چې تا الګي مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نو دا د اعیان د حدوث لپاره چې کم دویم مقدمه نو پای باندې د اعتراض چلنده شو. او سلورم دا چې ته چې هر جسم د لپاره نو دی کو بیا تسلسل برازي. او ځکه چې د حیث تعریف فلسفو چلنده کړی دی چې سطح باطن د جسم عاوی چې کله مماشي د جسم محوی د سطح ظاهری سره، نو دې ته حیز ویلېږي. موږ دا اعتراض وګ باندې حل چې موږ د حیز تعریف دغه کړه کم چې تا وکړو، او موږ متکلمین د حیز تعریف دا نه کوو، بلکې متکلمین خو د حیز تعریف کړه چې جسم دا هغه موهوم چې خلا ډکول دي کم چې د انسان په ذهن کې موجود ده، او پای کې د ابعاد ثلاثه دا به سرایت کوي. اوس وې دا خبره چې کله واضح شوله چې دا عالم چې دا محدث ته معنا نه پیدا کړی شوی دی، ځکه چې دا عالم جوړ له اعیان او د اعراضونه، او اعیان او اعراض د دې په حدوث باندې منګه دا دلایل وي. نو د دې اعیان او د اعراضونه عالم جوړ لې، نو عالم دا محدث شو، عالم څه شو؟ محدث شو. او دا خبره ضروری ده چې د هر محدث لپاره محدث پکار وي، د هر محدث لپاره محدث پکار وي، او هغه محدث د الله تعالی ذات ده. یعنی دا ولما ثبت د دې نه جنن دا تمهید ده چې د هر محدث لپاره محدث پکار دی. کته وې کنه چې زه د محدث لپاره د محدث لپاره محدث نه منم، نو دا خبره دی غلطه ده. ځکه چې عالم چې کنه عالم دا ممکن دی، دا سره ممکن دی، او دا خبره بوس بار بار لازم چې سوزونه دا په درې قسمه باندې دي. یو ته لګي کې ممکن، یو ته لګي کې واجب، او یو ته لګي کې ممتنع. واجب دی ته وای چې هغه د همیشه نه دی او همیشه به وي، هغه باندې هیڅ قسم عدم دا ناراضي، هیڅ قسم عدم په ناراضي دی ته واجب ویل کېږي. لکه دا الله تعالی ذات دا واجب الوجود دی. واجب الوجود معنی دا ده چې دا د همیشه نه دی او همیشه به وي، یعنی هیڅ وخت په دنیا کې داسې نه دی راغلی، د دنیا نه مخکې نه راغلی چې د الله تعالی ذات نه وي، او نه به داسې وخت ترته راشي چې د الله تعالی ذات بني. تر دې پورې چې د قیامت پر ورځ باندې به هر څه چې دا به ختمي، او بیا به هم د الله تعالی ذات موجود وي. الله تعالی به आवाज وکړي لمن الملك اليوم، نن ورځ بادشاہت د چا لپاره ده؟ وایي څوک به داسې نه چې جواب ورکړي. الله تعالی په خپل باندې بیا جواب وکړي لله الواحد القهار. نو دا الله تعالی ذات دا واجب الوجود ده. دینه علاوه یو ممتنع ده. ممتنع دې ته لګيږي چې بای باندې صرف عدم یعنی هغه نشوي، او داغه شتواله داغه وجود چې دا ناممکن وي. لکه موږ آب حیات دا موجود، یعنی په دنیا کې داسې اوبه موجود دي چې ته اوس کې نو ته بیا امرې نه، نو داسې درینوم کوشته، خو لکه دا د دې حقیقت نشته، داسې موجود نه ده. دغه شانتي عنقا مرغۍ ده، نو عنقا مرغۍ دا جلن نه مشته، خو لکه هغه شی نشته، دا ممتنع ده. او ممکن دي ته لګيږي چې دا هغه وجود او عدم په دوانه پر راځي. لکه څومره چې الله تعالی را ما سوا سيزونه دي، او څومره دا عالم دی، عالم ما سوا الله ته ویلېږي، نو دا ممکن دی. مطلب یې نن سل کاله مخکې په موږ کې دا یو قسم نو موجودو، او دا نن سل کاله بعد په موږ کې یو قسم نه ویږي به باندې.
نو دې ته ممکن ویل کېږي چې پای باندې وجود او عدم دواړه راځي او د دنیا چې څومره سيزونه دي څومره عالم دی د الله تعالی نه مسیوا نو د الله تعالی نه مسیوا نو هغه ټول عالم دي بل دا چې لکه نو دا خبره ده سو واضح شوله چې ممکن دی یو ممتنع دی ایو سره یو واجب دی نو دا عالم چې دا ممکن دی عالم سره دا ممکن دی بس په عالم کې دا ده چې اگر دې کې وجود هم راځي او عدم هم راځي وجود ته پکې ترجیح ملاو شوی دی یعنی وجود راجح دی لکه اوس راجح مطلب دا دی چې لکه په دې ممکن کې لکه عدم هم راتلی شي او وجود هم راتلی شي اوس وجود چې نه په دې عالم موجود دی اوس کنه لکه زه موجود یم ته موجود دی دا هر څه ځمکه اسمانونه هر شی موجود دی نو موږ وایو دا عالم په دې کې دا وجود راجح دی راجح او د هر راجح د پاره ځین د مرجح ضرورت وي هر راجح د پاره څه ضرورت وي د مرجح ضرورت وي او هغه مرجح د الله تعالی ذات دی دا مرجح څوک دی د الله تعالی ذات دی او کته چې دا عالم بخپله د ځان د پاره مرجح دی نو عالم خو د ځان د پاره مرجح نشي کېدای ځکه د اجتماع بین النقیضین ده نو د دې عالم د پاره به داسې مرجح ګوري چې هغه د عالم نه ما سیوي چې د عالم نه سوي او د عالم نه ما سیوا نه مګر څوک دی الله څوک دی الله هغه پوه شوي دا به خبره باندې دلیل دی چې عالم دا حادث دی او په عالم کې چې کله دا حادث شو دا عالم ممکن وي عالم سوي ممکن وي ممکن او ممکن دي ته چې په دې باندې وجود هم راځي او عدم هم راځي وجود راجح دی او د هر راجح د پاره څه ضروري وي مرجح ضروري وي او د مرجح د پاره دا خبر ضروري چې دې عالم نسوي سیوا نو د الله تعالی ذات په عالم کې داخل نه دی بلکې د الله تعالی ذات د عالم نه بهر دی ځکه چې دا مرجح دی دا وایي به مکه ولما ثبت ان العالم محدث وکله چې دا خبره ثابته شوله چې عالم محدث دی محدث معنی نوې پیدا کړی شوی دی ومعلوم او دا خبره معلومه ده ان المحدث لا مبد له من محدث چې دا محدث لپاره ضروری دی یو محدث یعنی د هر محدث لپاره محدث پکار دی د نوې پیدا کړی شوی شي لپاره یو پیدا کوونکی پکار دی ولی ضرورت امتناع ترجح احد طرفي الممكن من غیر مرجح چې بغیر د مرجح نه د معنی به ممکن شروع کوي د ممکن په دوو طرفونو کې یو طرف ته ترجیح ورکول ممتنع دي هغه پوه شوي د ممکن په دوو طرفونو کې یو طرف ته بل باندې ترجیح ورکول لسري ممتنع دي دا خبره ضروری ده چې په دوو سيزونو کې یو ته ترجیح نشي ورکوله او چې څوک دا ترجیح ورکړي نه ابد دین سوي ابد دین جدا نو کته چې یاره عالم چې دا حادث ته او عالم چې دا محدث ته نه پیدا کړل شوی دی او دا عالم په خپل باندې خپل ځان مرجح دی نو په خپل باندې ځان مرجح نشي کېدای لکه پوه شو به باندې دې لپاره یو محدث پکار دی چې هغه څوک دی ثبت ان له محدثا نو ثابت شو چې دې لپاره وسوکی یو محدث یو المحدث للعالم هو الله تعالی او دا محدث د عالم لپاره څوک دی الله تعالی دی وذا الله تعالی څوک دی الذات الواجب الوجود ذات دا الله تعالی باندې ذات اطلاق دا جایز دی په حدیث پرانا کې لکه په بخاری شریف کی روایت پای کې الله تعالی باندې ذات اطلاق شوی دی بیا په ذات کې دا تا چې دا کنه دا تا چې په ذات کې دا نو دا لپاره د تانیث ته خو چې کله د الله تعالی په ذات باندې اطلاق شو د الله تعالی باندې اطلاق شو د ذات نو دا بیا منصرخان التانیث وي مطلب دا چې د تانیث د معنی بیا وستل شوی د بل اجماع الذات یعنی دا الله تعالی ذات الواجب الوجود چې وجود دا واجب دی یعنی وجود همیشه نه همیشه واجب نه اوسه وي واجب ممکن ممتنع مې راته وي او الواجب الوجود دا کم مرکب دی مرکب اضافي دی او په مرکب اضافي کې دا څه چې مرکب اضافي په دوه قسم دی یو مرکب اضافي لفظي دی او مرکب اضافي معنوي دی مرکب اضافي لفظي څه ته ویل کېږي چې په دې کې صيغه د صفت مضاف وي صيغه د صفت په کې سوي مضاف خپل معمول طرف ته او په دې اضافت لفظي کې الف لام په معنا د الذي وي نو الواجب الوجود په معنا باندې څه شو الذي وجب الوجود یعنی هغه ذات چې هغه وجود سوي واجب وي
واجب یو پیژندو لگا چې دا همیشه نه دی او همیشي یعنی چرته په کائنات کې پاغه باندې عدم نه وی راغله الذي يكون وجوده من ذاته چې دا الله تعالی دا وجود د ذات طرف نه دی مطلب دا کنه چې الله تعالی لرا سوکو ذات ورکون کې نشته لري بلکې الله تعالی په خپل باندې الله تعالی له وجود دا الله تعالی د ذات ته وجود لري ولا يحتاج الى شيء اصلا او دا الله تعالی هیڅ چا ته جندا محتاج نه لري ځکه کوم څه چې محتاج وي نو هغه خالق نشي جوړېږي هغه مالک نشي جوړېږي هغه رازق نشي جوړېږي نو الله تعالی هیڅ چا ته جندا محتاج نه لري پوه شئ ځکه دا احتیاط صفت د نقصان دی احتیاط صفت د نقصان دی او الله تعالی د هر قسم نقصان نه پاک دی وسوي اذ لو كان جائز الوجود په دې خبره باندې دلیل دی چې الله تعالی واجب الوجود دی الله تعالی واجب الوجود دی وسوي الله تعالی واجب الوجود ولې دی که الله تعالی جائز الوجود شي جائز الوجود نه پیژنم کنه را تاسو راته وایي جائز الوجود څه ته وایي لکه ممکن الوجود دا جائز الوجود یو شی دی کنه چې هغه باندې وجود او عدم دواړه راځي چې وجود او عدم به دواړه راځي نو الله تعالی واجب الوجود دی معنی دا ده چې د دې الله تعالی دا وجوب لازمی دی وجوبي دی او جائز الوجود مطلب دا دی چې دا وجود جائز دی که وجوم خو کنه وجوم خو دې ته جائز الوجود وایي نو دا الله تعالی ذات واجب الوجود دی جائز الوجود نه دی کچرته د الله تعالی ذات جائز الوجود وي نو دا الله تعالی با په عالم کې داخل شو دا الله تعالی وسو په عالم کې به داخل شو نو بیا به شو کوم د عالم د افراد نه به فردو او دا څه نشي کېږي چې اوسې د خپل ځان لپاره حدیث جوړ شي لکه احداث الشيء عن نفسه احداث الشيء لنفسه دا باطل دی احداث الشيء لنفسه دا باطل دی کچرته الله پاک جائز الوجود وي نو جائز الوجود نو جائز الوجود خو عالمي کنه نو الله تعالی په عالم کې داخل شو نو دا معنی بشي بیا چې الله تعالی خپل ځان لپاره په خپل پیدا کړی او احداث الشيء لنفسه دا باطل دی هغه پوه شئ ځکه دا الله تعالی په دې دا اجزاء نه جزء وګرځي دا عالم د اجزاء نه یو جزء وګرځي نو اذ لو كان جائز الوجود کچرته وې دا الله تعالی جائز الوجود لکان من جمله العالم نو دا الله تعالی هم د عالم نو کنه او عالم دې ته وځي هغه باندې آدم او وجود دا دوانه فلم يصلح محدثا للعالم نو دا نشي کېږي چې الله تعالی هم د عالم لپاره محدث وي او هم مبدوي د لپاره او په خپل باندې عالم جزوي لکه دې څه کو نشي کېږي کنه چې اوسې هم په خپل باندې پیدا کې او بیا د هغه لپاره جزوم جوړ شي احداث الشيء لنفسه او احداث الشيء لنفسه باطل له هغه پوه شو به معنی دویم دلیل دار پرې باندې چې الله تعالی جائز الوجود نه نه که جائز الوجود وي نو خدا مونږ دلیل وي چې بیا به الله تعالی هم د عالم د اجزاء نه به جزء وي نو بیا هم الله تعالی عالم لره محدث هم به عالم پیدا کړو او هم به عالم حساب وا نو د څه کو نه شي دویم عالم مخکې مونږ ویلي دي په اوله کې عالم چې مونږ کولو وي کنه چې ول عالم ما سي والله تعالی په دې کې مونږ ویلو چې عالم دا صيغه اسم الیرا او عالم ویل کې ما سي والله تا یعنی هر هغه څه چې هغه دلیل په دې خبره باندې وي چې دا الله تعالی نه ما سي وره نو کچرته دا دغه الله تعالی دا تواخله چې دا جائز الوجود ده نو دا به عالم شي هغه پوه شوي دا بس شي عالم شي ان الله تعالی به هم دا من جمله العالم ان دا عالم دی نه وي نو بس دا عالم کېدو د وجه نه دی با د خپل ثانیه کېدو علامت پومي یعنی منګ ویډیو ولته کې کنه چې عالم دی ته ویلېږي چې دا بل څه باندې علامه وي لکه منګ وی خاتم دا څه ته ویلېږي ما یختم بیا راځي چې بای باندې ختم لګولېږي په علم څنګه کې منګ دا خبره کړو کنه نو عالم منګ چې په دې عالم تعریف کوو د عالم خبره کوله نو په عالم کې دا ویلو چې عالم دا راځي ته ویلېږي چې داګې نه دا پته لګي چې دا الله تعالی نه غیر دی دا الله تعالی نه غیر دی نو کچرتا دا الله تعالی دا ته عالم واخلې یعنی الله تعالی جائز الوجود واخلې جائز الوجود واخلې عالم شو کنه نو بیا به دې دا مطلب شي چې دا الله تعالی هم محدث دا عالم دی او هم الله تعالی په خپل وجود باندې نه خدا هم الله تعالی په خپل وجود باندې علامه او علامه الشيء لنفسه دا باطل وي لکه پوه شو به معنی لکه عالم ما سي والله ته ویلېږي کنه
چې مطلب عالم منغو دا عالم دی یعنی دا د دې خبرې دلیل دی دا د خبرې علامه ده چې دا د الله تعالی نه غیر دی نو که الله تعالی ته واجب الوجود جایز الوجود واغلی نو جایز الوجود خو عالم وی کنه نو بیا به د دین علامه الشین نصیر راځي مطلب یا چې دا به چې دا الله دا عالم دی مطلب د خپل ځان نه غیر دی د خپل ځان نه غیر دی علامه الشین نصیر باطل نو دویم نمبر دا کې مع ان العالم دا دویم نمبر دا دلیل لري خبره چې الله تعالی جایز الوجود نه که جایز الوجود وې نو مع ان العالم سره دی چې د عالم اسم النم دی لجميع ما يصلح علما د ټول هغه څه د پاره چې هغه صلاحیت لري د عالم جوړ دی علی وجود په وجود باندې ومدن لو مبدا د لپاره لکه پوه شو به باندې یعنی بیا به د الله تعالی چې کله عالم شي نو دا به د خدای د عالم کېدو د عالم کېدو چې نه په خپل صانع کېدو باندې به علامه وي په خپل صانع کېدو باندې بسوي علامه او علامه الشیء لنفسه دا باطل دی وقریب من هذا د دې نه دریم دلیل بیانوي چې د نږدې هغه چې ویل شوی دي ان مبدا الممكنات چې مبدا ممکنات به اثرها لابد ان يكون واجبا و د دنیا کې دا ټول څه چې دي کنه دا جایز دي په دنیا کې دا ټول څه دي جایز دي او د دې هغه مبدا د ممکناتو دا پکار دا چې دا واجب وي ځکه کچر دا ټول هر څه چې دا خو ممکن دي او کچرته د دې هغه مبدا او د دې هغه پیدا کوونکې دا هم ممکن شي نو په دنیا کې به داسې یو څیز موجود نشي چې هغه د هغې لپاره بیا مبدا ځکه د هغې لپاره بیا بله مبدا پکار وي د هغې لپاره بل پکار وي د هغې لپاره بل پکار وي ځکه چې ممکن خو دې ته وایي که چې باندې باندې آدم راځي نو خامخا یو داسې ذات پکار دی چې هغه واجب وي او دا ټول ممکنات پیدا کړي لکه پوه شوئ وقريب من هذا ما يقال ان او نزياغه چې ویل شوی ان مبدا الممکنات چې مبدا د ممکنات به اثریا په ټول لابد ان يكون واجبا چې مبدا د ممکنات د پاره دا خبره ضروري ده چې دا به واجب وي اذ لو كان ممكنا ځکه چې دا ممکن وي لکان من جمله الممکنات نو دا مبدا دا هم بیا د ممکنات نه بشي فلم يكن مبدا لها نذير لپاره مبدا به سګنی چاغه دا یو به یو ته محتاج بل ته محتاج بل ته محتاج لکه پوه شو به معنی یعنی تمام ممکنات او صانع دا ممکن دي نو کله دې دا الله تعالی دا ذات دا هم د ممکناتو نشي نو لازم بشي چې یو څه د خپل ځان د لپاره ټول ممکناتو د لپاره دا علت جوړ شي او یو څه د خپل ځان د لپاره علت الشیء لنفسه دا باطل دی نو خامخا دا خبره ومني چې کوم ذات هغه دی لپاره پیدا کوم کې نه واجب الوجود دی لکه په خبره باندې پوه شوئ ها پوره ده وځه چې الله تعالی واجب الوجود ده نو بری باندې دلیل د تسلسل ایو دلیل تمانو او برهان تطبیق دا ذکر کړي ګور نن سبق موږ دا خبر وکړه لګنه چې مکه خبرونه دا واضح شولا چې عالم دا محدث ده او د هر محدث لپاره محدث یې دا پکار ده د محدث لپاره محدث ځکه پکار ده چې عالم دا ممکن ده او د دې لپاره یو ذات پکار ده چې هغه دی لپاره مرجح ترجیح ورکوم کوي او راجح او مرجح د دوانه یو شی نشي کېده بلکې دا مرجح د پرده پکار ده چې د راجح نه جدا وي نو عالم دا ممکن ده او ممکن چې نه دي ته ویلېږي چې وجود ادم ادوانه وجود ته پکې ترجیح ملاو شوی دا نو ترجیح چې دې ته چا ورکړي نه عبادت عالم نه ما سیوا او هغه الله تعالی ده نو مول محدث للعالم هو الله تعالی الله تعالی ذات ته په لدون ذات اطلاق کی واجب الوجود ده واجب الوجود چې هغه وجود همیشه نه ده او همیشه وي و دا الله تعالی دا ذات دا الله تعالی دا وجود دا ذاتی ده چا ول ورکړي نه ده ځکه کا بل ته محتاج کېدل دا صفت د نقص ته او الله تعالی د نقص نه پاک ده بیا موږ وی چې الله تعالی ذات دا واجب الوجود ده کله الله تعالی ذات جایز الوجود وي نو دا الله تعالی به هم د عالم یو حساب او یو سیز به د خپل ځان لپاره محدث جوړ شي او یو سیز د خپل ځان لپاره محدث نشي جوړ دی ویم دا چې عالم ما سی الله ته ویلېږي چې هغه د الله تعالی په ثانیه کېدو باندې الله تعالی په دا باندې علامه وي او کچرته دا ته الله تعالی په عالم کې داخل کې نو دا به علامه الشیء لنفسه برازي او دا باطل دی او بل دا کدا ته ونه مني چې دا الله تعالی واجب الوجود ده نه ټول ممکناتو لپاره با یو د سې زرانه شي چې مبدا بیا د ممکناتو لپاره بنه بلکې د ممکناتو لپاره مبدا پکار دا مبدا نه مگر واجب الوجود پکار ده پوه شو به نه منه یاد کړه دا وړو